د اختر ورځ دا ګوره د خوشحالو ورځ ده او په دې کې رسول الله مبارک فرمایي په دې کې تاسو ځان د چم گاول خیر خبر واخلئ د دې تپوس وکئ دی ځان سره په خوشحالو کې شریک کئ رسول الله مبارک را روان یو پیره د اختر ورځ وه نو یو یتیم سایډ ته ناست دی او نور ماشومان لبې کوي او دی خفه دی نو پیغمبر علیه السلام وی هلکه ماشومه ولې خفه یې هغه ورته وایي رسول الله وایي زما پلار وفات شوی دی زه یتیم یم د خلکو پلارانو خپلو بچو له کپړې نه وې راړې پیزارونه یې وله راړه قسمه قسم کړي یې وله راړې د خلکو پلارانو چې د نو بچو وله ورمنډې کړه نو رسول الله زه چا له ورشم چا ته کښېنم چا نه وغواړم رسول الله مبارک ولګېدو هغه ماشوم یې پلار یې په جنګ کې شهید شو هغه ماشوم یې راوچت که په غېږ کې راواغست کور ته یې راوستو بی بي عایشې ته وایي زر وله کپړې تیارې کړئ نو هغه وخت خو کپړې اسانې وې بس لنګ به څادر به زر وله کپړې تیارې کړئ ورته وایي بچې خوښه دې نه ده چې رسول الله دې پلار شي خوښه دې نه ده چې عایشه دې مور شي ستا دا خوښه نه ده چې بیبي فاطمه دې وفور شي ماشوم ډېر خوشحاله شو بهر راووتې د خلکو سره یې لپې کولې ماشومان ورته وایي ته خو اوس خفه وې اوس خو خوشحاله شوې زه به خوشحالېږم نه چې ما له الله د جناب محمد رسول الله په شان پلار راکړو او ما زما په بیبي فاطمه زما خور شو بیبي عایشه زما مور شو ما له د دې نه بله کومه خوشحالي ده نو عرض دا دی چې دا رز د خوشحالۍ ده چې د خپل چم ګاوړ د غریبانانو تپوس